زما عزتمندو مشرانو او ګرانو ورونو دوستان، د عاشورې د میاشتې او د ورځې په باره کې درته ما یو بیان شروع کړی چې اسلام کې د عاشورا دا د خوشحالۍ ورځ ده. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ته مخکې دې ته چا د غم ورځ نه ده ویلې. په سن 61 هجري کې هغوی شهیدان شو. نو بعضو خلقو دې نه د غم ورځ جوړه کړه او دکانونه په خلقو بندۍ او لارې کوڅې د ماتم مناوي. اسلام کې ماتم مناول نشته او نه د غم ورځې مناول شته. نو دا په اسلام کې د حضور د پاک زمانه کې او د هغې نه مخکې د عزت او د خوشحالۍ د ورځې په حیثیت به مناوې ده او د دې وجه نه ورته عاشورا وایي. خدای 10 پیغمبرانو سره په دې ورځ کې احسانات کړي دي. یو په هغې کې حضرت ایوب علیه السلام دی. تېره جمعه کې مرته نوح علیه السلام بیان کړ. نو موږ به مسلمانان د شکر او د نعمت د خدای په حیثیت یې مناوه، د غم په حیثیت نه. حضرت ایوب علیه السلام قرآن شریف کې 4 سورتونو کې بیان راغلی او لوی عبرت دی پکې. او قرآن شریف کې چې د انبیاو ذکر کیږي هغه د آینده زمونږ د امت دپاره د عبرت دپاره ذکر کیږي چې دومره لوی پیغمبر دی د خدای د طرفه مصیبتونه راغلي او موږ او تاسو ته دا ښیي چې تکلیف په چا راتلل، واقع راتلل، د هغه د ذلت علامه نه ده د خدای په دربار کې. په لویو لویو خلقو مصیبتونه راغلي، په پیغمبرانو، په اولیاو، په شهیدانو. نو دا د خدای یو امتحاني. ته به هغه وخت کې څه کوې؟ ته به هغه کردار ادا کوې چې ایوب علیه السلام کړی، چې د خدای نیازبین پیغمبر او 13 کاله په تکلیف او داسې تکلیف چې ارسې لاړل، مال و دولت زامن، څاروي، ځمکې، باغونه او قوم ته ټول جدا شو. خو ده په تکلیف صبر کړی دی. خدای ورته صابر وایي، انا وجدناه صابرا، ما صبر منتن کیو منتن. یو پیغمبر په باره کې دا صفت نه دی راغلی چې دی صابر او ایوب علیه السلام په صفت راکې راغی چې ده په مصیبتونو صبر کړی دی او د خدای د طرفه یې ګڼلي. مختصره قصه دا ده، کنې لوی تفصیل دی پکې چې ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه 100 کاله پس وروسته راغلی دی د شام په ځمکه کې. په تورات شریف کې هم ذکر دی او قرآن شریف کې هم ذکر دی. د دې اسرائیل او د شام په منځ کې غرونه دي. نو مخکې د شام په قبضه کې و او د سن 67 جنګ کې هغه اسرائیل واغشت. اوسه پورې په د اسرائیل قبضه ده. غرونو د پاسه چوکۍ جوړې کړې، اوچت اوچت غرونه. دا غرونو لمنې پورې زه ورغلی چې کوم ځای کې ایوب علیه السلام علاقه. نو د دمشق نه جنوب ته 105 میل لرې یو تحصیل دی، هغې ته عذرا وایي او د عذرا نه به مغرب طرف ته یو کلی دی، هغې ته د امام نووي صاحب کلی وایي. او بیا د هغې نه جنوب طرف ته کلی دی، هغې ته قریه شیخ سعد وایي. یو صحابي دی هلته ښخ دی او یو ډیری په لمن کې کلی پروت دی او هغه ډیری کې چشمه ده. نو هغه چشمه رابیږي او هغه ټول کلی پې آباد دی. نو د هغه کلي نه بار یو 2 میله فاصله کې حضرت ایوب علیه السلام ښخ دی او ورسره زوی ښخ دی.
نو دا بعد علاقه و د غرونو لمن. تورات شریف کې دا تفصیل له چې خدای دومره ځمکه او څاروي ورکړو چې 2000 ګډې چیرلې او 500 قلبې وې د غویانو. دومره ځمکه 5,000 نه 500 قلبې جوړې نو دومره جیداد او 3,000 خرونو او ځمکې وې باغونه. دا غر لمنه اکثر خوږی دلته اوسېدو عبادت یې کوم قوم ته نصیب. مور یې د لوط علیه السلام لور ده. دا په تورات شریف کې بیان دی او قرآن شریف کې دا وایي خدای ورله ډېر مال او دولت ورکړی و، بس اجمالاً یې ویلي دي. هلکه هغې طرف ته اواز نه راسي، دغه طرف. منځ کې یو خبره کوم، د ګل په شپه به دلته دی جماعت ته قاریان نازي بین الاقوامي د مختلفو ملکونو. نو په باندې 8 بجې به د شپې د ماسخوتن لمانځه نه پس مختلف قاریان دلته قیرت وایي. نو که څوک راتلی شي نو هغه د بیا د ګل په اتوار ورځ د ګل په شپه نو په باندې 8 بجو نه به پس قاریان د قیرت مظاهره کوي. د سعودي عرب، د مصر، د ترکو، د مختلفو علاقو قاریان. نو ایوب علیه السلام په خوشحالی او په نعمتونو کې و، خو بې اندازې همدرد او سخي. ډېر کنه ته به چې چا به جامې نه وي، خپلې جامې به یې ورته وښکلې او د شپې ډوډۍ ګرځولې او د دې زمیندارو به په خپله نګراني کوله د هغې د کورونو د دغه. شیطان خدای ته وایي چې دا ستا بنده ځکه ډېر عبادت کوي چې تا ول هر څه ورکړي دي، ځمکې دې ورکړي دي، جیده اوږې زامنې او 3 لوریانې وې دغه. خدای پاک ورته وایي زما بنده ما ته معلوم دی، د باندې که تکلیفات راشي هم دې صبر کوي. شیطان ورته وایي ښه ماله د تکلیف اختیار راکړه، وی زما تعالی اختیار درکړه. نو شیطان پیغمبرانو تم تکلیف رسولی شي، اولیاء ته، پاکانو ته، خو ګناه ته نشي آماده کولی. لکه دا د خدای بیان چې شیطان پیغمبر ګناهګار کولی نشي ګناه او تکلیف پې رسولی شي. زمونږ په پیغمبر سحر کړو یو شیطان، نو دا هم شیطانی تعلیم دی. 6 میاشتې په د سحر اثر و. سحر دا چې د بیبیانو نه یې تړلی و، بدن نه شهوت تښتېدلی و، نور په مونځ کې، په تبلیغ کې، په جهاد کې، په اواز نصیحت کې اثر نو. نو بعضې مرضونه شیطاني وي. شیطان دا خپل بال بچ راغونډ کړ چې ده ته څه تکلیف ورسو. یو اولاد ورته ووایي چې ما داسې اواز راځي چې ټول اوښان والا په یو ځل مړه کړم، ویې قضه مړه کړم. اوښان یې په یو ځل په یو چغه مړه شو. شیطان راغی دله د خیرخواهۍ په شکل کې د انسان وایي ستا ګوره ټول اوښان مړه شو. د زر خدای ته سجده وکړه چې د خدای مال او خدای واغشت، زه به نورم عبادت ته ښه فارغ شم. شیطان وایي چې په ده خو څه اثر ونه شو. بیا بچي راوغوښتل، د شیطان خو لوی فوج دی. بیا یو وایي زه به وله ګډې چیرلی مړې کړم، ټول یې په یو ځل مړه شو. بیا بل وایي زه به وله فصل تباه کړم، سیلی به راولم، فصلونه به یې ټول تباه شي. دا هر ځل چې به تکلیف ورسېد شیطان به دله راغی
وی ګوره دومره هر څه دننه ده به وی هر څه د خدای دی، خدای را کړي او د خدای مال دولت. دا قرآن شریف کې ګورئ مونږ ته چې تعلیم دی که نه چې سړي ته مصیبت ورسیږي نو دا دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دا یو نفسیاتی علاج دی که په معنی پیږي. سړی په یو مصیبت یا د زوی په مرګ یا د پلار په مرګ د دوو وجو نه خفه کېږي، یا خو د دې وجې نه چې دا شی زما و رانه واغېسته بل چا خدای رانه واغېسته، یا دا وي چې بس بیا ملاقات نشته. نو په دې انا لله و انا الیه راجعون کې د دواړو خبرو جواب دی. اول وی انا لله مونږ ټول د خدای یو، نو خدای خپل امانت واغېسته نو زه ولې خفه کېږم؟ د خدای مالو خدای را کړ. مونږ چې د مور نه پیدا کېدو نو څو را سره و، بربند بدن جامه قدر نه وه، دا خدای را کړی دی. نو که خدای والی د هغه دی. دویم و انا الیه راجعون، زمونږ به ټوله پیشي د خدای سره نو ملاقات به هم بیا کېږي که خیر دی. نو یو څو ورځې جدایي ده نو د خفګان هغه دواړه منشي او سببونه ختم کړه. پردی مال نو خپل مال واغېسته خدای، او بیا به مونږ یو ځای کېږو د مور پلار سره، نیا نیکونو سره، زامنو سره. نو دغه شان دی وایي د خدای مالو خدای واغېست. سړی شیطان حیران شو چې د باندې پیسه سره نه کوي، نه په عبادت کې فرق راغی نه په شکر کې فرق راغی. شیطان دا بال بچ راغون که وی دی ځکه خوشحاله دی چې ایوب علیه السلام وای چې زه بال بچ خو مې شته او نور به بیا راشي ځمکې او باغونه، دا بال بچ والا مړه کول غواړي. یو شیطان پاسد وی زه به والا دا چې کومو کورونو کې اوسېږي دا کورونه به والا په زلزله پې راولم او ستنې منې به یې وخوځوم او چتونه به پې راپروزي او بال بچ به یې پکې مړ شي. نو بیا به هر څه پرېږدي. بال بچ سره و ښځې سره و کور کې زلزله په کور راغله، ستنې پرېوتې بس چت را پرېوت، څلور زامنو اوه زامن او درې لوریان هغه پکې مړه شو. ښځه هم خوږ شوه دی هم خوږ شو سخت خو بچ شو. ښځې رحمت بیبي نوم دی، نو دی هم بچ شو ښځه هم بچ شو خو زخمي شو او زامن او لوریان یې پکې لاړل، سخت زخمي شو. بیا والا شیطان نه دی خپل عبادت پوره کړ. وی دی دغه خدای ته اوسم عبادت کې چې مال یې در نواز، ځمکې یې در نواز، د بال بچې در نواز. داسې وخت کې خو سړی زمونږ غوندې قمقل خلک خو د خولې نه ناشوړته وباسي. څوک خدای ته کنځل کوي، څوک د خدای نظام ته کنځل کوي او څوک د خدای نه بغاوت او انکار کوي. هغه وی هر څه د خدای دی، زه د خدای یم، زما ښځه د خدای ده، بال بچ مې د خدای دی. خدای واغېسته نو زه پې شکر ادا کړم او صبر به پې کوم چې خدای وایي رښتیا صبر کوونکی. بیا دا شیطان وایي چې دا تکلیف بدني ولا زیاتو نو بیماری زیاته شو. بعد شیطانی مرضونه هغه په تشي کې راشي. حضور مبارک بیمارو نو دی بیبیانو یې جوړې دی بریخ دی، ذات الجمع عربی کې بریخ ته وایي. نو عربو کې دا دستورو چې د زیتونو په تیلو کې زیات لرګي معده کې واچې او خوله کې واچې مریض له نو هغه دغې ښه کېږي، دا بریخ یې ښه کېږي. زیات لرګي او زیتونو تیل. نو دله عباس صاحب ترو تری بیبیانو ته وایي زیات لرګي والا په تیلو کې دغه کې وخت کې ورکې د بریخ دی. حضور پاک اشاره وکړه داسې منع کوئ منع کوئ.
خو بیبیانو یې جوړېدا دی د بیمارۍ د وجه نه وایي هغه چې ورکه ووایي نو هغه وخت کې عباس نو چې لږ په خود شو په حوصله شو دا چې ما تاسو ته وایي چې ما راکوې ولې م راکوم وی صاحب د مریض خو دارو نه پخ نو موږ وی خیر دی که دی وایي خو ورکوو وی ټولو له ورکې او زه به ورته ګورم ټولو په خولې کې ولا لرګي او زیتونو تیل واچو حضور پاک د خپل ځان په باره کې بدل نه اخیسته د چا خو یو یې منع کړل دویم د منع نه پس په هغې د عذاب د راتلو یاره وه چې پیغمبر درته وایي مه راکوئ او تاسو راکړئ نو د لوی عذاب نه بچ کړل که دی ورسره نه وي کړی عذاب پې راته وی ورکې زیان لرګې ټولو له په خولې کې واچو چې یاد لري نو تکلیف نو بیا پیغمبر وایي علیه الصلاة والسلام چې د بریخ بیماری دا شیطانی بیماری ده او شیطانی بیماری په انبیاء کرامو نه راځي دا اکثر په مکو وایي په دې دغه کې نو بعضې بیماری وي هغه شیطان راولي چونکې شیطان له خدای اختیار ورکړو د ایوب علیه السلام په قصه کې نو داسې پوکې به یې ورکړې چې دماغ ته به یې نقصان ورسه خېټه ته به یې نقصان ورسه 18 کاله بیمار اډوکې تش راووته دا د چینجو منجو قصې نشته په حدیثو کې نه راغلی داسې بیماری په پیغمبر خدای نه راولي چې هغه په معاشره کې هغه سپکه او د نفرت خبره او اسی پی تکلیفونه راځي نو تکلیف پې راغی قوم خپل ولانو هر څه ورسره پرېښودل بغیر د ښځې نه ښځه وفاداره او خدمت پې کوو د ده پناه جوړ هغې به ورته خدای ته سوال وکړه ته خو د خدای نیازبین یې وی نه وی روغ جوړ چې مو مال و دولت نو نه څومره موده و وی دومره موده او د بیمارۍ مې څومره موده وشه نو لږه نو صحت او خوشحالي مې ډېره موده کړې ده او بیماري مې لږه موده کړې ده زه د خدای نه شرمېږم خدای به راته وایي چې د خوشحالۍ ورځې دې څومره دي او تکلیف وی نه صبر به کوم نو دا بیماری چې پې راتله ده او 1 کال عمر او 18 کاله بیمار یو بیبي به خدمت کو د خلکو او دله به چېرته ډوډۍ پیدا کوله دی په جونګړه کې پروت و ځکه هر څه ختم شي نه مال و نه دولت و نه بال بچو نه کور او په هډوکو په شکل به پروت خو د خدای نه یې سوال نه کړ نو یو ځل شیطان د حکیم په شکل مشهور یې کړه نو دا ښځې خو د عطیانو پیرانو پسې ډېرې ګرځي نو ښځه دې حکیم له ورغله چې زما زوی خاوند ناجوړه دی که څه دارو درمل کولی شي هغه وی زه به دارو درکم خو که خوش نو دا به وی چې دا دې حکیم ښه کړی دی اوس دا په دې نه پوهېږي چې د مطلب څه دی او دې خو پې شعر کول غواړي شفا خو د خدای لاس کې دا دارو خو بانه ده زه نوښار ته تلم ما ته چالته یو ډاکټر یاد کړه زه کمیونست مزاج و پته نه کړي چې وشته و که نه وی چې دارو سړي له وکړي که نه او دوباره ورشي نو مسلمان خو وایي صاحب تا دارو راکړه خدای ښه کړم نو چې هغه ته څوک وایي تا دارو راکړه زه خدای ښه کړم نو وخاندي دارو ما درکړل او ښه خدای کړې نو ما پې سخت تقریر وکړ چې هغه به مې اورېدلي ما وایي دا د جهان زناور دی چې ورنشي ډاکټره ستا خو دا کار دی چې 2-3 سیزونه دې یو ځای کړل هغه مخکې نظام وروسته نظام پکې نظام دا خو ستا نه دی د انسان چا جوړ کړی او دا کلمې پکې چا جوړې کړې دی او معده او دا چې کوم دارو چا تا ورکړه دا چا جوړ کړی دی او دې کې دا اثر چا یې کړی دی
مرچکی مثلا تریخ دی او غنی خوب دی دا پکې ډاکټر یې دی که د ډاکټر پلار او که امریکای او روس یې دی غنی خدای خوب پیدا کړی دا د خدای کار تا هغه تراخه او خواږه یو ځای کړل سیر دې وخوړل دننه پکې دی معده کې او دې کلمو کې دا اثر چا کړی چې دا طاقت مثلا دا دارو ازمایي او یو ځای ته هغه اثر رسي سر دې خوږېږي ګولۍ دې ډسپرین وخوړه خېټې ته لاړه ښه دې سر شو دا کم نظام دې دننه تا جوړ کړی دی ډاکټره خره او که ته دې دارو سره ګرځې په کلمو کې چې هر ځای ته اثر رسي دا خو د خدای کار دا خو دومره وکړه لکه قمقل زمیندار ته چې عالمان وایي د خدای په دې مال کې زکات ورکوه نو دا هر چی وی خپټې زه کرم او مال زما دی او خدای پکې کوم دی نه راغی یا زناوره دې ځمکه باندې چې دا پټي کرې جوار غنم دا ځمکه د چا ده دا خو ستا د نیانم مشره ده ستا هم نیام نه وه پیدا چې دا ځمکه وه او چې دا کوم غویان ستا استعمال کې دا تا پیدا کړي دی او کوم باران چې پې ورئ دا ته کې او دا چې کوم نور پې لګي که نور پې نه وی لګېدلی باران پې نه وی شوی دا ځمکه نه وی ستا فصل به او دا چې کوم لاسونه استعمالی دا چا در کړي دی او کومه په سترګو ورته ګورې دا چا در کړي دی هر څه د خدای دی خو تا صرف دا کار وکړه چې تخم دې ځمکه کې واچو که بیا د جوار ټانټه چې زرغونی دا څوک کوي که دا ستا په اختیار وي نو تا به هر وخت جوار کولی او تا به وی چې زما ټانټه کې لس وږي وي چې د نورو خلقو یو وږي وي چې زما لس وږي وي هېڅ شي کې د اختیار نشته دقه یو نظام دی د خدای پاک چې لږ اختیار یې درکړی دی نو که ډاکټر یې سړی اولاد راوړي نو دی وي چې دا ما پیدا کړی دی نه ته یو بانې د پیدا کېدلو ټول نظام د خدای دی نو دقه شان هغه حکیم ورته دا ووایي چې دا به وی چې دا زه جوړ کړم ده جوړ کړم خاون لراله او دارو یې وله راوړه او هغه ته یې داسې قصه وکړه یو ښکلي بوډا سړی وي پیر او غټه ږیره یې او غټ پټکې والی او دارو مې ته درله راوړم خو راته وایي که خاوند دې ښه شو نو دا به وایي چې دا دې حکیم روغ کړم هغه به انا لله دا خو شیطان دی جوړول خو خدای کوي ډېر خفه شو او ښځې ته وایي پام کوه او که زه ښه شم نو سل غزاره به دې ووایم ته ولې داسې سړي لټي دی خو د شرک کې مبتلا کوي ایوب علیه السلام په دې خفه شو چې خدای داسې حالت ته ورسېدم چې ښځه مې څوک مشرکه نه کړي نو دغه وخت کې دعا وکړه 18 کاله پس قال انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب او انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین خدا شیطان د وجه نه ما ته تکلیف رسېدلی او ما ته تکلیف دی او ته رحم کوونکی دا هم نه وایي چې ما جوړ کړي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین خدای ما ته تکلیف را رسېدلی دی او دا هم نه وایي چې تا را رسولی دی ځکه دا د بې ادبۍ خبره ده نو ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته ډېر د رحم خاوند دی نو خدای پاک ازمیښت پې پوره کړه او په لویو خلقو راولي چې د امت دپاره ته عبرت وګرځئ خو ملایکه رانوي دې ځمکې له خپره خلاصه کړه وی ارکض برجلک هذا مختصر بارد وشراب لته داسې که یخې چشمه به راوځي او په هغه چشمه لامبه او اوبه ترې وڅښه دغه وخت کې ښځه نه وه ښځه یې چېرته مزدورۍ لتله خپه یې داسې کړه چشمه راووته یخه او اوبې ترې وڅښلې ولامبل فورا ټیک ټاک شو نوجوان هغه
او یو کال عمر کې نا جوړه شوی او اتلس کاله د بیماری نو څومره عمر شو سکم سل کاله نوجوان لکه د 50 کاله عمر کې تک سور سپین یکدم دا د عاشورې ورځ وه هغه چشمه باندې د ترکو بادشاهانو یو ګمبد جوړ کړی هغه ځای کې زه ورغلی مخکې ما زه چا پکې اوبه بدا کړې وې نو لږې اوبه پکې پاتې وې ټولې خټې شوې وې ناسې مې ترې اوبه وڅښلې او په مخ مې واچولې خو د لمبولو نه وې نه هغه چشمه اوس هم شته ترکو بادشاهانو پې ګمبد جوړ کړی د هغه د کلي سره نږدې دا چې کوم ځای کې کلی ښځې راغله دې تک سور سپین د 50 کاله عمر نوجوان هغه داسې ګوري چې دا څوک دی زما د خاوند په جونګړه کې ناست دی دا زلمی څوک په شک شک ورته ګوري وی وروره ته څوک یې دلته زما خاوند یو په هډوکي وی ته د خاوند پیژنې وی او زما خاوند دی عمر مې ورسره تېر کړی دی بیمار په خبرو کې ورته ځان خوځاغه ډېره خوشحاله شو خدای پاک وای ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى للعابدین دوچن سیزونه مې بیا ورکړل بیا زمکې 50 زامنې وشو رستو ښځه والا خدای دوباره ځوانه کړه چې دې څنګه ځوانو ښځه والا ځوانه او اولاد وشي او بیا غنیمتونه ورته حاصل شي خدای ذکر کوي دا د دې لپاره چې په لویو او پیغمبرانو دا تکلیفونه راغلي دي خو هغوی صبر کړی دی او ورسې خدای ته سپارلی دی خدای د هغې بدل هم په دنیا کې ورکوي که سړی صبر ونه کړي نو څه به وکړي د سړي زوی مړ شي پلار یې مړ شي ورور یې مړ شي کوم صبر ونه کړي چغې ووایي نو څه به وکړي خو تعلیم دا دی چې ته صبر وکړه نو خدای به د هغې بدل هم په دنیا کې درکوي همیشه په تکلیفونو حضرت حسین نه قربان شم لوی شهادت مونږ ته حکم د صبر دی حضرت عمر فاروق شهید شو چې لوی کارنامې دي په اسلام کې مونږ به صبر کوو لوی لوی صحابه شهیدان شوي دي مونږ ته حکم د صبر دی په پیغمبرانو تکلیفونه راغلي دي او مونږ ته حکم د صبر دی صبر سره دنیا کې بدلې ملاویږي او آخرت کې دا د ایوب علیه السلام چې ذکر خدای کوي او د امتحان نو د دې قومونو د عبرت دپاره کوي چې زه په لویو لویو خلکو هم تکلیفونه راولم او دا زما راز دی او هغه د قومونو دپاره عبرت ګرځم چا وی ما سره دومره پیسې شته چې حج پې کولی شم خو دا علم مې شوق دی نو که حج له لاړم یو کال مې ضایع کېږي نه ضایع کېږي نه حج کې خو 10 یا 15 ورځې لګي او که کوشش دې وکړو د دې نه هم کمې لګي حج به کې چې پیسې در سره حج فرض دی او علم دینی هغې کې یو د فرضو درجه یو ثوابي وایي بعضې څوزونه په ولاړه خلک خوري لکه ممپلي ګنډېری نو په ولاړه خوړل څنګه دی خیر دی که داسې لږ څیز وي چاڼه وي اوس کوي خجورۍ په ولاړه ده ټول خوراک په چینګلو ډوډۍ په ولاړه خورئ نو دا ښه کار نه دی او بیا چې د کافرانو مشابهت کوي لکه دا مهذب خلک چې دي د شریعت په نظر کې بې تهذیبه دا د کوټ پتلون والا او دا لکې چې مړی ته ځوړنده کړي دوی د انګریزانو په تابعدارۍ کې په ولاړه ډوډۍ خوري د خرو په شان قسم دې د خرو نه ماته بد ښکاري داسې ورمنډه کې په ډوډۍ لکه خره چې په ګیا ورمنډه کې نو چاته چټني په لاس ورشي چاته پیاز ورشي چاته مرچکې ورشي څوک د تلوارې د وجې نه مخکې ځان ته چټ پیرني واچي چې هسې نه مې نه رسي نو د پاسه پې ساګ واچوي یه زناور په یو لاس څوک ډوډۍ خوړی شي په ارام کښېنه په حوصله کښېنه دا خو د مېلمه بې عزتي ده چې ورځی پې نه مېلمه ته هر